السلام علیکم ګرانو کتونکو په دغه ټیم زه اجیکې ماړې سره خوا کې د ګوډز ترانسپورت اډه کې موجود یم د پاکستان او د افغانستان د بارډر د بندیدو نه پس د دې خلکو څه پوزیشن دی، کاروبار باندې څومره اثر پرېوتی دی. دغه ټیم ما سره یو مشر ولاړ دی، دې سره خبرې کوو چې دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته وایي چې د پاکستان او د افغانستان بارډر بند دی او تقریبا د 2 میاشتې پوره کېدو والا دي. په دې باندې د کاروبار باندې څومره اثر پرېوتی دی؟ دا لږ 100% اثر پرېوتی، مکمل کاروبار ختم. زمونږ کم از کم 500-600 ګاډي، هزاره پورې ګاډي ډک په ډکه ولاړ دي. تاسو ته ما ښودلو، هزاره پورې ګاډي ولاړ دي. دې سره 3 کسان وي، یو کلنډر، 2 ډرایوران. د دې نه علاوه دا ګاډي چې دي دروازې کم از کم 10,000 روپۍ ورځ په موږ باندې د دوی دروازې هالټینګ اوړي. صحیح ده جی. دا اډې تاسو څو کتلې د اډو دا حالات دی. کم از کم په هر اډه کې 10-10 20-20 مزدوران دي. د مزدورانو دا حالات دي، پاکو باندې دي، په سوالونو باندې دي. موږ خپل اډو والا یو چې کم دا ګاډو والا دي ټول په پاکو باندې دي. مهرباني دی د حکومت پاکستان وکړي چې دا کم ګاډي د پېښور نه د پاکستان نه ډک شوي دي، دا میاشتو شوه ولاړ دي. د دوی داسې یو لایعمل جوړ کړي چې دا افغانستان ته شي، او د افغانستان کې چې کم پاکستاني ګاډي ولاړ دي دا واپس پاکستان ته شي. باقي د دې نه بعد د دواړو حکومتونو خپلو کې یو داسې لایعمل جوړ کړي چې دا کاروبار روا دوا شي. مهرباني دی وکړي زمونږ ټول خلک چې دا څومره مزدوران، ډرایوران، مالکان د اډو ټول غریبانان په پاکو باندې دي. او مونږ د ټول ملک کې چې دا څومره کسان دي دا ټول تباه او برباد دي. ولې چې ټول کاروبار ودرېدو. بل زه آرمي چیف ته هم دا درخواست کوم چې دا مسله دی په دې طریقه، وزیر اعظم صاحب ته هم دا درخواست کوم چې په دې طریقه دا مسله حل کړي چې دا کم دي دا خو دې لاړ شي که نه. ګرانو کتونکو، تاسو د دې مشر د خبرې واورېدې. د افغانستان او د پاکستان د بارډر د بندیدو نه پس په کاروبار څومره اثر پرېوتی دی دا تاسو د دې مشر خبرې واورېدې. خو موږ هم په دې اډه کې نن چې راننوتو، زما دا کیمرامین درته وښیي ټول ګودامونه ډک دي. په دې کې د لاکو کروړو روپو مالونه د خلکو پراته دي. کاروباریان چې کم دی هغې پریشانه دي، کورونو کې بچي پریشانه دي. نو زه خپله هم چې کم دی وزیر اعظم شهباز شریف ته چې کم دی ریکویسټ کوم، آرمي چیف صاحب ته، آصف منیر صاحب ته هم دا ریکویسټ کوم چې برای مهرباني کم از کم چې دا د کمو خلکو کاروبارونه دي دې له دې اجازت ورکړلی شي.